بیا نو سرونه سره غورځي، بیا د خولې ځګونه راوځي، دا اتڼونه چې کوي په دا مسجدو کې دا اول. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم څنګه شی جوړي؟ الحمدلله ته جوړې په خیر خیرت څنګه تاسو څنګه کور خیرت دی جی؟ الحمدلله رب العالمین الله تعالی بالله الحمدلله. زه محمد هاشم نعمانی خبرې کوم، پرون به تاسو لږ خبرې کړې قربان. شه محمد هاشم نعمانی کوم څه خبرې کوي؟ اصل خو د ضلع برشور څخه یو، شه فی الحال پېښور کې یو. شه نعمانی صاحب څه خدمت یې ورته وایو؟ ما پرون تاسو قرباني پوښتنه کړې وه تا بیا زه مېلمه یم اوس خو تاسو بیان کړی د وجه په حق باندې، نو ما لږ پوښتنه تاسو کوله چې دا وجه د څه ته ویل کېږي، تا لکه رد پر کړي وو که نه؟ ما دا پوښتنه تاسو کوله چې دا وجه د څه ته ویل کېږي، لږ که تعریف یې وکړئ. ما څنګه رد ورباندې کړی وو، دغه رد خو راته ووایه. نو خیر تا خو بیان شیر شوی دی، خو تا بیان کړی تا ویل چې وجد او رقص دی وجه دی دا په اسلام کې نشته، فلانکې فلانکې خبرې تا کړې وې. ما په اسلام کې نشته ده دغه ځای ما ته ثابت نه، ما دا ویل چې وجه په اسلام کې نشته. نو ته وجد منې؟ نو ته هم یو تا چې کومه دعوا اوس وکړله تا بیان کې کړی تا فلانکې او سیفیان دي او بریلیان دي او ټوپونه یو فلانکې. نو ما دا پوښتنه کوله چې موږ ته لږ معرفي کړه چې دا وجه د څه ته ویل کېږي، نو بیا موږ هم دا پر دې باندې ردونه شروع کړو. نو په ټوپو باندې رد کړی که په نفس وجه باندې رد کړی؟ نو وجه ته څه ته ویل کېږي، ته وجه تعریف وکړه. نو ته یو دا ځای ما ته ووایه پر دا ټوپو باندې سړی رد وکړي، دا پر وجه باندې رد شو. نو چې لکه ته تعریف د وجه وکړه، بیا موږ وګورو چې دا وجه په ټوپونه په وجه کې راځي او که نه راځي. موږ وجه څه پېژنو، ته وجه موږ ته تعریف وکړه چې وجه څه ته ویل کېږي. نو ته وجه نه پېژنې، خلاصه زه وجه زده که بیا راسې بیا ما سره په دې باره کې خبره وکړم. نو خو تا ته ما دې لپاره ټلیفون کړی چې ته پر وجه رد کړی، نو ته اوس ما د وجه تعریف وکړه، وجه څه معنا لري؟ نو ګوره زه تا ته خبره وکړم نعماني صاحب، زه چې ما چې پر وجه باندې رد کړی دي، نو خو ما یو په وجه باندې رد نه دی کړی، نه مې په جزه باندې رد کړی دي، ما پر دا ټوپو پر دا چیغو پر دا نارو باندې. نو ته خو ما لکه وجه ته وجه څه ته وایې؟ نو وجه خو به خپل تعریف نه وخت وخت زده که نه بله به تا ته خپله وجه در معلوم شي. نو تا ګوره تا بیان پر کړی تا وجه جایز دی، نو وجه ته څه ته ویل کېږي؟ ته ما ته لږ تعریف وکړه. تاسو په خپل وجه وجه منمه، نو وجه تعریف څه شي، وجه څه ته ویل کېږي؟ زه خو الحمدلله دیوبندي عالم یم، زه خو بدعات او خرافات ووینم، زه خو د خلکو تجاهل ووینم، زه خو رد ورباندې کوم، نو زه خو ناست دغه کار دپاره یم. بلکل ته به رد پر کوې، خو اوس ګوره مولي صاحب محترمه، ته چې پر وجه باندې رد کوې، ته چې وجه ثابتې، ته وایې وجه ثابتومه، ټوپونه نه منم وجه منم، دا ستا دعوه ده که نه؟ زما دا دعوه ده، نو خو زه خو اوس هم نه منم، نو زه خو ټوپونه نه منم، زه خو دا چغې نه منم، زه خو د وجه د جزه په نامه باندې چې خلک کمې دندې کوي او ګراکان زیاتوي، زه خو د خلکو باندې رد کوم. نو دا خو زما کار دی، دا خو زما مسؤلیت دی، په دې خو زما غاړې باندې په آخرت کې خلک سترګې باندې پټ. ګوره مولي صاحب تاسو ته وویل چې زه وجه منم خو ټوپونه نه منم. نو زه تاسو دا پوښتنه کوم چې ته د وجه تعریف وکړه چې وجه کې دا ټوپونه راځي او که نه راځي. وجه نو ته ګوره ته زما خبرې ته غوږ ونیسه، اوس ته وجه نه پېژنې زه نه پېژنم. تاسو پوښتنه کوم، تا وجه تا ویل چې وجه جایز دی او ټوپونه ناجایز دي، نو د ټوپونو څه لپاره څه ویل کېږي او وجه خو څه معرفي ټکی دی، نو ته ما ته دا تعریف وکړه چې وجه څه ته ویل کېږي. ته زما خبرې ته غوږ ونیسه، ته له تجاهله کار مه اخله، نه دا ساره کوم خلک ما ولک په دې خبره کې راوګرځوي، نه ولک له تاسو متاثره شم، یا ستا خوله ولک پرېږدم. ما سم بیان کړی دی، زما په بیان باندې الحمدلله زما بیان یو تا نه دی اورېدلی، په لکونو انسانان اورېدلی دي او اوري یې. زما بیان په افغانستان کې افغاني علما اوري، په پاکستان کې پاکستاني علما اوري. ما خو پر وجه باندې رد نه دی کړی، نه زه دونه یو جاهل سړی یم چې زه پر وجه باندې رد کوم. ما خو رد پر هغو خلکو باندې کړی دی چې هغه د وجه په نامه باندې خلک بېدینه کوي، هغه د جزا په نامه باندې خلک بېدینه کوي، هغه خلک له خلکو څه استفاده کوي، هغه د طریقت پاک سپ مرداره وي، هغه د پیرو د موریدي په نامه باندې خلک د الله له دینه لرې کوي. نو ما خو هغه خلکو باندې رد کړی دی. نو زما خو کله ته ګوره دا اول ور دا خبره دې وکړه، ستا خبرې ما در ریکارډ کړي دي، دا تا چې اول ور دا خبره وکړه چې تا پر وجه باندې رد کړی دي، نو یو خو دا ته خالي ثابت کړي چې ما پر وجه باندې رد کړی. نو ګوره زه به دا انشاءالله تعالی تا ته ثابتوم چې ته ټوپونه خو ته رد کړي دي که نه؟ خو اوس هم وایم، اوس هم زه دغه وایم، دا ټوپونه چې وي اوس به ته ما ته ګوره مولي صاحب مبارکه، ته به ما ته تعریف د وجه وکړې، نو بیا موږ وګورو چې د وجه اقسام دا ټوپونه او دا تصفیق وغیره وغیره دا په وجه کې راځي او که نه راځي. ستا دا چې دی پر ته وجه ثابتې، دا ته وایې د وجه ثابتوم، نو وجه څه ته ویل کېږي؟ نو تا رد کړی، زه تاسو پوښتنه کوم چې تا وجه ثابت کړی دي او ما په کوم شي رد کړی دي هغه خلک پوهېږي. نو لکه ما پوه کړه، زه یو ساده سړی ما په دې پوه کړه چې یاره وجه څه ته ویل کېږي. ساده سړی یې نو ته ولاړ شې مدرسې ته کښېنه، هغه به د وجه تعریف در وشي.
نو تا ګور تا ثابت کړی چې وجه جایز تا خو د وجه ته منی کې نه منی سم دي نه منم هغه سره فاده وجه ته منی کې نه منی زه منم وجه څه ته وایي نو زه ما وجه تعریف ته ما پښتنه کې څنګه راځي د ما مدرسې ګور تا بیان پر دې کړی چې وجه د وس وایي چې وجه جایز دی نو چې جایز دی وجه ته ویل کېږي ما په دې پوکم هغه د تبلاس ته مدرسې ته ولاړ مولوي صاحب ښه چې وجه ګور ته مفتي صاحب ته چې پر میډیا باندې دومره خبرې کولې چې دلته اوس د وجه تعریف نه کولای وجه ته ویل کېږي او علماء دیوبند پوښتنه ټوپونه ثابت کو بیا په دې کې تاسو راي نو چې علماء دیوبند کلمه ته دای ځای ښکارا کې شي د ازما د مطر د فکر سره برابر بالکل زمونږ دا د ازما په لاس کې تشرف منی کې نه منی بالکل منم منی وس ته غواړم د ازما په لاس کې تشرف د چا کتاب دی دونه دې خبرې بنار سره کې مختصره خبره جوړه کوم مختصره خبر دا چې دا د مولانا اشرف علي طاهنوي رحم الله د دیوبند حکیم المت تویل کیږي دا ما سره د پروت مخه ته کوتي شه دا دی اوس ګوره صفحه چې دی راوړل صفحه چې دی هغه آتش په صفحه ده راوړل آتش په نمبر صفحه ده رقص وجد وتواجد کې اصل دې دا ثابتوي چې رقص او وجد وتواجد کې اصل بیا وایي چې په حدیث ذکر کې چې حضرت علی رضی الله عنه حضرت جعفر رضی الله عنه حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنه نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی میں کہ کون فروش کرے چې دې پرورجلی فروش بسو کوي به هم اختلاف کیا پدې کې اختلاف واقع سول نبی اسلام بارک وایي درې صحابه کرام ته سب کی اس کی طرح تفصیلی فرمایي وایي درې کسان ته د درې صحابه کرام ته یو خبر وکړه درې صحابه کرام خوشاله کړل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو یہ فرمایا کہ تم میری اور میں تمہارا وہ ایک خاص ہیئت پر رقص کرنے لگے هغه په یو خاص هیئت او رقص باندې رقص شروع کړلو دلته پر رقص باندې رات کې اشرف علي طاهنوي رحم الله فرمایي چې حضرت علی رضی اللہ عنہ چې ایک خاص هیئت پر رقص کرنے لگے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میری صورت اور میری سیرت میں مشابہ ہو وہ بھی رقص کرنے لگے هغه رقص شروع کړلو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو وہ بھی رقص کرنے لگے وایدا رقص شروع کړلو نو دې کې تاسو وایي دا اشرف علي طاهنوي رحم الله فرمایي چې صادری صحابه کرام د نبی اسلام پر وړاندې رقص شروع کړلو او تاسو پر رقص باندې کړی چې رقص دا په اسلام کې نه نو آیا د صحابه کرام دا رقص چې د نبی اسلام پر وړاندې دا کار کوي دا جایز او کنه جایز ولوم دا رقص چې دا تاسو سره ثابت کی او د دې خدمت ماشاءالله دې خوند کوي نو دا شو دا شیطان رقص دا رقص سره یو رقم دي سره جناج مطلب دا چې هغه رقص یو رقص جایز بل رقص ناجایز څه مطلب دا سنو نو تاسو دا نو تاسو کوم رقص مانی دې پر منبر باندې کښینې کوم رقص مانی زه خبرته غواړم چې تاسو پر یو منبر کې بیان کې په دې باندې ولې تحقیق نه کول چې دا رقص جایز او دا رقص ناجایز ته خو ته مطلق رقص باندې رات کړی اوس بیا مخکې وورم نو ما خبرته غواړم مخکې وورم مخکې فائدہ کی فرمایي چې اس حدیث میں اصل ہے وایدی حدیث کی اصل اور ثبوت ہے اہل وجد کے رقص کی جو فرحہ یا شوق کی غلبے سے ہوتا ہے اگرچہ وہ غلبہ بے اختیار سے نہ ہو اس کو توجہ کہتے ہیں اشرف علي طاهنوي رحم الله چې د دیوبند یو لوی عالم دین دی موږ باندې فخر کوو هغه فرمایي چې تواجد لا جایز دی بیا فرمایي کیونکہ حیات مذکورہ حدیث اختیار سے تھی وایدا په اختیار سے دا کار کړی دی بشرط کې غرض فاسده یا ریا وغیرہ سے نه هو وای کله چې دا شی پکې نه وي وای کدا سو قصدن کې دا جایز دی اشرف علي طاهنوي رحم الله خدای ثابت کړی دی نو تاسو ته یو ګور نه خبرته غوړم چې مولوی صاحب دا خبره دا کوم اشرف علي طاهنوي رحم الله چې دا کوم خبره علماء پیش کړله دا په بل کتاب کې بوادر نوادر اشرف علي طاهنوي رحم الله کتاب دی هغه په صفحه چې دی هغه 400 چې باندې دا خبره ذکر کړی دا څنګه خبرته غوړم چې دا خبرې شته کوي دا خبرو په دې شپه کوي تاسو سره ولایږي دا حضرت علي کرم الله وجهه یو عمل هغه د دې طریقه ثابت کوي نو ولې دا نبی اسلام مبارک وړاندې دا کار کول نبی اسلام خو دې فرغلی چې د وړاندې یو ناروا کار کې دغه منه کول نه منه کولو ته مې خبر تکلیف زه قربان شم ته کوم د نو ته خبره نه کوي تاسو په وخت په بدرات کې ته وایي چې رقصونه دوه قسمه سره ته خو دې باندې عالم سره زړه ته کوم د سیتانو